أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله ډیر مبارک او بهترین ځای سره موجود دا هغه ځای دی چې دلته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د بدر صحابه کرام مبارکان واپسی کی په دغه لاره مبارکه باندې تشریف وروړی او دا هغه کوی دی چې په دغه کوی کې کفارو زهر اچولی په دې نیت باندې چې واپسی کې به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام کې دې شي د دین او بوس کی نو هغه به ټول شهیدان شي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی د غیب خبر ورکړو. بهشکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه کوی ته تشریف وروړو مبارک چې دغه کوی ته وکتل صحابه کرام ته فرمایل لک صبر وکړئ د دې نه به وبنس کوي مبارک خپل لعاب مبارک راواغستل او دې کوی کې لاړه کړ. دغه زهر آلود کوی خو الله تعالی ته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لعاب مبارک د برکته شفا کوی جوړ بیری شفا مانوس یادیږي او د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د لعاب مبارک هاغه خوند هاغه مټاس هاغه لذت پکې اوس انسان محسوس کوي چې چا کې د ایمان هغه حلاوت او مټاس موجود وي. نو دغه اوبو کې الله تعالی ډیر خیر او برکت ښودلی دی ډیره شفای پکې ښودلی ده. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دغه کوی نه اوبو مسکلی صحابه کرامو نوشو فرمایلی او بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې سفر بیا وفرمایل. دا هغه کوی دی بیر شفا معنی یادیږي مدینه منورې نه تقریبا چې داسې 45 کیلومتر پورې به تقریبا بهر دی دغه کوی تقریبا. نو چې کلم تاسو رالی دغه کوی خامخا زیارت ته راشئ دلته دعا وکئ. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دلته قدمونه ایښودلي دي او چې کوم ځای کې انبیاء کرامو اولیاء کرامو صحابو قدمونه ایښودلي وي هغه ځای ټول د برکت نه ډکي. الله تعالی دې د دغه ځای نه موږ ټول د برکت نه ټولو جوړی ډکي کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.